دې زمانه کې په مسلمانانو د نبی علیہ السلام په امت ډېر بد حال روان دی. دا ولې دی او د دې نه به مونږ په کومه طریقه بچ کېږو. په یمن کې د مسلمان په سر اوربل دی چې مري مسلمان مري. په عراق کې د مسلمان په سر اوربل دی، مسلمانان مري، ښځې کونډې شوې، ماشومان یتیمانان شو. افغانستان خو پرېږده پخوانه اوربل دی. کشمیر کې د مسلمان په سر اوربل دی، مسلمانان برباد شو، عزتونه تار تار شو، ښځې کونډې شوې، ماشومان یتیمانان شو. په برما کې خو تاسو وینئ چې څه کېږي. هغه خو سترګې لیدلی نه شي چې خدایه د ماشومانو باندې ټکټرې ګرځولې کېږي او د تی ماشومان واړه د مور مخکې راغشتلې کېږي. او په برما کې خو هغه ظلم وشو چې تاتاریانو په خپله زمانه کې په عراق کې نو کړی. په شام کې د مسلمان سره څونه ظلم او زیاتې روان دی. دا ټول ارسه په خپل ځای، لیکن نن ستا هغه قبله چې رسول الله مبارک ورته پاته 14 میاشتې منځ کړی دی، د هغې خلاف هم سازشونه وشو چې هغې ته بیت المقدس وایي. او د امریکې حکمران ټرمپ اعلان وکړ چې اسرائیل دې په دې کې دارالخلافه جوړه کړي. او د خپل دا اعلان یې وکړ چې زما چې کم سفارتخانه ده دا دې د تل ابیب نه نقل شي او بیت المقدس کې بیت المقدس چې ورته وایي بیت المقدس هغې ته دې جوړه شي. یعنی بیت المقدس مکمل د یهودو قبضه کې ورتلو والا دی. دا ولې زمارو دا بیت المقدس هغه جوماتو کم چې حضرت ابراهیم علیہ السلام جوړ کړی. ابراهیم علیہ السلام چې کله 2 بیبیانې شوې، یو حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او یو حضرت هاجره، او د دواړو بیبیانو منځ کې سره اختلاف راغی. او د مشري بیبي حضرت ساره قسم وخوړه چې دې سره یو ځای نو سېږم، دا رانه بیله کا. نو حضرت ابراهیم علیہ السلام د الله سره مشوره وکړه چې خدای اوس زه څوک کوم. د دواړو بیبیانو حق دی، دی خوا کشره بیبي ده او ماشوم بچی په غېږ کې د پیروي اسماعیل نوم دی. اخوا مشره بیبي ده حضرت ساره د تره لور مې ده او ما سره ډېره غټه قرباني وکړه. ځکه ابراهیم علیه السلام چې څنګه نمرود د خپل وطن نه راوویست د بابل عراق نه، نو دا ښځه مو سره راووته. دی خو ما سره غټه قرباني کړې ده. د عراق نه شام ته پیاده مزل دا آسان کار نه دی، ډېر لوی مزل دی. چې څنګه ما هجرت وکړ، دې مشري بیبي م را سره هغسې هجرت وکړ. څنګه چې ما پیاده مزل په دشت و بیابان ګرمۍ یخنۍ نور سوري ته وکړې، دقسې را سره دې بیبي م دا مزل یې وکړې. څنګه چې ما نه قوم پاتې شو، دې نه م قوم پاتې شو. څنګه چې ما نه مور او پلار پاتې شو، دې نه مور پلار پاتې شو، وروڼه ترې پاتې شو. د اسلام او د ایمان د خاطره، د ابراهیم علیه السلام د ایمان د خاطره او د اسلام د خاطره، نو دام نشم پرېښودی. څه وکړم؟ نو د الله هر کار کې حکمتي. ظاهر کې بعضې وخت کې یو شی مونږ ته خطرناک ښکاري، خو هغې کې د مسلمان او د انسان خیري. نو الله والا دا مشوره ورکړه چې دا کشر بیبي او دا ماشوم بچی اسماعیل دا راواله، اوبه م ورسره لږې واله چې څونه وړی شي، او څه خوراک م ورسره واله چې څومره وړی شي، او جبریل علیه السلام به دنه مخکې لار به درته ښیي، ځه ورپسې دا بوځه. نو حضرت ساره مشره بیبي په شام کې پرېښوده، او دا کشره بیبي بیبي هاجره دی راوسته د هغه ماشوم بچي سره. او چې کوم ځای موجوده بیت الله شریف دی دا و خوروان شوی و،
دا ټولو نه لومبی کور په مخ د ځمکه بیت الله مبارک دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکہ مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ویلوم به کور چې په مخ د ځمکه جوړ شوی دی هغه د بیت الله شریف. فرشتي چې کله په مخ د ځمکه آباد شوي نو فرشتو الله نه سوال وکړو چې الله مونږ خو په اسمانونو کې بیت المعمور کې ستا عبادت کوو، اوس خو ځمکه دې جوړه کړه نو زمونږ ډیوټي ځمکه کې ولګېده نو مونږ به کوم ځای ستا عبادت کوو. نو الله د زمرودو په کاڼي کې یو بیت الله والا ورکړه. یو کاڼي کې یو بیت یو کوټه وه، پیوند او ټانکه پکې نه وه، نو دقه ځای ورته الله وښوي دا هلته کېدی او دغلته عبادت کوئ. بیا چې خدای پیریان پیدا کړل هغوی په مخ د ځمکه فسادات شروع کړل نو هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله خدای اوچت که جنت ته یې یوړه. نو آدم علیه السلام چې راکوشو نو دقه ځای ورته وښو وی دلته بیت الله جوړ که. آدم علیه السلام نه پس بیا د نوح علیه السلام په سیلاب کې روان شو نو بیا شیس علیه السلام جوړ کړی. شیس علیه السلام ابراهیم علیه السلام نو بهر کې پدې به سیلاب راته، سیلاب کې به دا روانېده نو ابراهیم علیه السلام چې کله خپله کشره بیبي راوسته او دقه ځای پرېښوده او ماشوم بچی اسماعیل یې ورسره پرېښو. خوږدې قصې دي تاسو اورېدلې دي. دغه اسماعیل علیه السلام لوی شرور لویږي هلته والا خدای بل بچی ورکړه د هغه بلې بیبي نه. د دې بیبي هاجرې د بچي نوم شو اسماعیل او د هغې بچي نوم چې د بیبي سارې نه پیدا شو د هغه نوم شو اسحاق. نو الله ورته حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې یو کور به دلته جوړی په شام کې یو به په مکه کې جوړی. نو راغی اسماعیل علیه السلام ته وی بچی ما ته الله حکم کړی چې دلته د خدای یو کور جوړ کړم نو ما سره به امداد وکړې. بابا جی بالکل. نو تیږې به یې راغشتې موجوده چې کوم ځای بیت الله شریف دی نو دی جوړ که. ابراهیم علیه السلام به جوړو او اسماعیل علیه السلام به وله تیږې ورکولې. یو کاڼی و هغې به وله سره د قوازې کار که او په خپله به اوچتېده. په هغه کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د دې دواړو خپو د ګوتو د بند دومره نښه هم پرته ده. دا کاڼي کې خپې خښې شوي دي. هغې کاڼي ته مقام ابراهیم وایي. اوس هم د بیت الله شریف سره نږدې هغه کاڼي په یو چبوتره پروت دی او د شیشې یو د اوسپنې جالی ته تو ده. خلک ورنږدې کېږي ورته ګوري. د ابراهیم علیه السلام د دواړو قدمونو نښې دي پکې. نو بیت الله د مخکې نه روانو د آدم علیه السلام پیدایش نه مخکې مو بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الکرام فآدم فشیس فابراهیم. د څلورم نمبر جوړولو د ابراهیم علیه السلام ده. فرشتو یو ځل، آدم علیه السلام دویم ځل، شیس علیه السلام دریم ځل او چې د نوح علیه السلام طوفان کې روان شوی دی په څلورم نمبر ابراهیم علیه السلام جوړی او زوی ورسره د حضرت اسماعیل علیه السلام. او چې کله یې جوړ کړ نو طواف یې ته شروع کړ نو دا دعا کوي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدای د عبادت زموږ نه قبول کړه. دا بیت الله په څلورم ځل ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړ او هلته په شام کې ورته الله وی د ما یو کور جوړ کړه. نو هغې کې ورسره هغه بل بچی ملګری شو حضرت اسحاق علیه السلام. ګوره دواړه د ابراهیم علیه السلام شو. اسحاق علیه السلام ورسره د تیږې ورکوي. هلته هم د خدای یو کور جوړ کړ. نو هغې ته نن سبا خلک بیت مقدس وی، بیت المقدس ورته وی یا بیت المقدس ورته وی، یو پاک کور. ولې؟ ځکه جومات عموما پاکه ځمکه کې وي او پاک کور وي، پاک ځای وي او د عبادت لپاره منتخب شوي نو صفا او سترۍ الله پاک کړي. بهر کیف هغه بیت المقدس چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړ
گورا جوڑ چاک پیغمبر مرگری سوکتے اسحاق علیہ السلام زمانی سراو پکی کار کے درال پہ دا حضرت سلیمان علیہ السلام زمانہ انت سلیمان علیہ السلام دور پہ راگئے سلیمان علیہ السلام دا اللہ پا حکم دا سے شاندار جوڑ کچھ چداغی پشان جماعت نو ولی دکا پا پیریانو دیوانو لگیا دے کار کئی او دا دریاب نا والا ملغلر او کانی رو باسی او دا غرون نا والا ماربل روڑی او تیگی والا روڑی او اعلی قسم لرگی آغا پختانوی پیریانو تا غزنی سی پیران لگیا دی پکی کار کئی دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ او کار پا تیزے روان دی انجینیران او گلکاران او پیریان لگیا دی کار کئی او دیکھ دا سلیمان علیہ السلام ٹیم پورا شو فرشتہ دا مرگ والا رالا ویستا خو وقت پورا دے وی خدا ما وقت پورا دے ٹک تا او کزا مرشم جماعت نمگڑے پاتے دے دے سر بسکو دا پیریان خو بیا بل سوک تے خدمت نشے غشتے دی پیریانو نا خو بل سوکار نشے غشتے نو کزا مرشم جماعت نمگڑے دے انسانی نشی پورا کولے نو رب العالمین ورتے او طریقہ خولا ویدا سے او کدے خلق نے اجازت والا ٹولو نا کہ دے جماعت تا یو کوٹے تا ننوزم ما پسے با اس سوک نرازے دم انتظامات با اللہ کئی او زبستا اللہ عبادت کو ما بس چی سوکم در پسے رانشی دروازہ ریزان پسے بند کا اقا سے اوکڑا پا ممبر کے نستا او کونٹے راواغشتا غیر دے زنی تکی خوادا تا کونٹے دل تکی دے زنی تا پیریان باوی چی دے جم دے منگ در نساو باسو نو دی با کار کئی او چی کل دا جماعت کار خلاص شو بیا با پتہ لگی اللہ آغا سکی کہ دے انسان پا عقل و پا دماغو پہ نتیرے گی سلیمان علیہ السلام پا ممبر کے ناستا دقا دے دان تا کونٹیو لگولا او ملک الموت راگ سیتے واغشتا او پیریان سوک ندی خبر پیران لگیا دی دڑا دل کار کی بیت المقدس کے رنگ سازیم شروع دا ٹیلونم شروع دی او ہیرے و جواہراتم پکی لگی او دا سے غلی غندی وردی سلیمان علیہ السلام تا پشیشہ کی گوری مرگرو تو دی خوش ہے غدا مونږ نیغ نیغ ګوري ښه هغه د کونټې زنې ته ښودې ده کونټې زنې ته پرته ده او مونږ ته نیغ نیغ ګوري لګیا دی کار کوي شپږ میاشتې پیریانو کار وکړو جومات پوره شو دی خوا جومات پوره شو هلته د کونټې په ویښ وینو لګېدل چې وینو لګېدل وینو کونټې وخوړله ویښ نه کونټې پرېوته چې پرېوته سلیمان علیہ السلام لاندې را پرېوت پیریانوی داس پا جنجال کے مشپک میاشتے تیرے کلے مونگ خوی دے جم دے دی مونگ تا گوری میانس کے خوشپک میاشتے دا آگا دا مرک شوی دی مفتو کے مشپک میاشتے محنتو کو اوزان لمزلو چاو دام سوکلل دا زنویم دا قرآن شریف وی دا زنویم سوک وی قرآن شریف وی رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی ما دلہم علی موته الا من ساعت تأکلو الا سنگدے الا دابت الارض تاکل من ساعتہ دا مرگ نے چا خلق خبر کرل وینو چی کونٹے وطا لاندے نو خوڑا کہ وینو کونٹے نو خوڑلے چا تبے دا مرگ پتہ نوے لگا ولے او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ سوئی وی پتہ لگے دے چی پیریانو سرم دا غیب و علم نشتا دے ما دلهم على موته الا دابت الارض تاكل من سا فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله وی پیریانو وی کدا غیب علم مونږ سره وی نو مونږ بددنه نه خبرې دي شپږ میاشتې مسالې مړ پروت ته کونټه زنه توالدا شپږ میاشتې دلادل کارو کو خولیو به دي مونږ تاړو پته نه وچې دی وفات شوه دي دا غیب و علم چا سره دی اللہ سره دی بعض وقت دلته بعض خلک وی کنه ما سره پیریان دی تا سره پیریان دی ما سره یو غټ پیری دی دلته ناس دی بشیر جان ما سره پیریان دی ها پیریان دی ما سره سکوما زدا خبرونه معلومم کنه ز تعویذ رو باسم کنه ما سره پیریان دی اب تعویذ رو باسی دلا ما سره پیریان دی هغه د یو ځای نه خبر او د بل ځای نه خبر خدای وی پیری سره د غیب و علم نشتا الله وی نشتا زنویم قرآن وی چی نشتا و سره تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین پیریانوی گورا کنا
خبره ښکاره ده که موږ سره د غیب و علم وې زموږ مشرانو سره د غیب و علم وې زموږ مولیانو سره د غیب و علم وې د پیریانو پیرانو سره د غیب و علم وې نو په دې عذاب کې به ولې پراتو بیا خو به د مرګ نه خبر وو که نه موږ خو به نو خبر کړو نو قرآن وایي نشته موږ وایي شته پیسو له مفتو کې خپې جوړې کړې دي خو یو سړي له ورشي جي څه چل شي به تا تعویض شوی دی دا به څنګه چل کېږي دا ما سره یو توره غټه ښاپیری ده او هغه به ولېږم دله به راوباسي خو ګورې 15,000 روپۍ به راکې 15,000 ته جیب کې واچي تعویض یې کور جوړ کړي هغه ورته راوغورځئ یا د قبر خوا کې وله خښ کړي ورشي ویل ته قبر وکنه او راوباسه بس یو خو بچې په ټوټم وباسه ها ټوټم والا نو چې یو سړي ته یو او نن سبا خو چې یوې ښځې ته دا شی معلوم شو بس پرېږده ټول اوس په یو خپه په ټولو کوڅو کې ګرځي وایي که مالې تعویض راوویسته کړه ټیک شوم که نه بل 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 د خدای خاطر وکړئ قرآن ته به ګورو ښه په قرآن به نظر کوو د غیب و علم چا سره دی یو الله سره دی بل چا سره نشته عالم الغیب والشهاده قرآن وایي چې الله د پټو د ښکاره و علم لري لا یعلم الغیب الا هو الله وایي د غیب و علم نشته مګر الله سره دی بل چا سره نشته مګر الله سره دی په دې د مخلوق او ستا منځ د خدای منځ کې فرق راځي ما سره نشته والله سره شته بهر کیف نو اجومات جوړ شو سلیمان علیه السلام جوړ زمانې تیرې دې وړو انګریزان خو د پخوانه د مسلمان دشمنان دي هغوی د بیت المقدس قبضه کړ شام یې ونیوه او قبضه کو او غټ غټ علما یې مړه کړل او مسلمانان یې په قید و بند کې واچول مسلمانانو قوت ختم شو خدای پاک دې کې ډېرې قصې شوي دي خو زه راته غټې ویم الله پاک وروستو سلطان صلاح الدین ایوبی راوسته سلطان صلاح الدین ایوبی خدای راوسته او هغه حمله وکړه په شام باندې په بیت المقدس او بیت المقدس په خپله قبضه کې واغېسته دا زمونږ بیت المقدس د بل چانو دا زمونږ او زمونږ په خپله قبضه کې بیت المقدس واغېسته او واپس یې جومات مزیدار جوړ کړ او عیسایانو چې په کومې نخرې کړې وې او کلیسا او ګرجې پکې جوړه کړې وه ته ختمه کړه او ښه مزیدار یې جوړ کړه دغه د سلطان صلاح الدین ایوبی د لاس بیت المقدس اوس هم شته په شپېتو جربو کې دی بیت المقدس جومات په څو کې په شپېتو جربو کې دی شپېته جربه 13 کړی شپېته جربه دا تقریبا څو کناله شو یو سل 240 کناله کې دا جومات جوړ دی او خشته ټیلونه پکې لګولې دي خشته ټیلونه او ما ته پته نشته او زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجار صاحب رحمت الله علیه تللی هغه دا ویلي دي وی چې داسې ټیلونه لګولې دي چې په هغې کې مخامخ ورته ګورې تا ته به خشته ښکلی ټیل ښکاري خو که لږ پترس ورته ګورې نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې په نښه راځي او یو محراب یې جوړ کړی دا محراب یو او دا د یو لرګي نه جوړ دی دا محراب په دې کې ټانکه پیون میخ نشته داسې محراب یې جوړ کړی دی نو لګیو مسلمانانو پکې منځونه کول آبادو نو یهودیان غاصبان رالل نو د بیت المقدس په ښار یې حمله وکړه نو چې حمله یې وکړه نو ښار یې ونیوه خو متنازع دی ګورې په زور یې نیولی دی نو چې ونیوه نو په دا نیمه کې وله دیواله وه نو نیمه مسلمانانو ته پرېښود چې په دې کې تاسو خپل عبادت کوئ او په نیم کې هغوی ځان له خپله عبادت خانه جوړه کړه نو اوس نیم بیت المقدس د هغوی عبادت خانه ده او باقی نیم پاتې دی ای مسلمان ته پرېښی دی خو څنګه مسلمان ته پرېښی دی په دروازو یې مسلمان نشته په دروازو یې یهودیان پولیس ولاړ دي په دروازو یې د یهودیانو پوج ولاړ دی په هغه نیم هم نو که څوک پریدي جومات ته نو بس د هغوی اختیار دی او که څوک نه پریدي نو واپس یې کوي اوس دا بیت المقدس هغه جومات دی چې رسول الله مبارک 14 میاشتې څه د پاسه دې ته مونځ کړی دی په مدینه منوره کې لومبې رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو حضور پاک به لومبې بیت الله ته مونځ کاو چې کله مونځ نو فرض هم به رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو او که کم وخت رسول الله مبارک ته پیغمبري نه ده میلاو شوې او په غار حرا کې مونځ کوي نو بیا بیت الله مبارک ته مونځ کوي
بیت الله شریف ته د هجرت نه 3 کاله مخکې الله پاک ورته حکم وکړ چې بیت المقدس ته مونځ شروع کړه په مکه مکرمه کې د هجرت نه 3 کاله مخکې. نو بیا به نبی علیہ السلام بیت المقدس ته په داسې طریقه مونځ کاو چې دې خوا به ودرېده نو ام به بیت الله ته مخو ام به بیت المقدس ته مخو په داسې طریقې مونځ کاو. خو چې کله نبی علیہ السلام د مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت شروع کړ نو بیا په هغې عمل ممکن نو بیا دواړو ته مخ کولی نه شو نو بیا بیت المقدس ته مونځ کاو هغې ته مخ کاو. نو چې مدینې منورې ته ورسېد نو په مدینه منوره کې 14 میاشتې او تقریبا 3 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مونځ وکړ مکمل بیت المقدس ته مونځ کاو 11 میاشتې یا 14 ځکه په 12 د ربیع الاول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رسېدلی او قبله چې بدله شوې ده نو په بل کال نه پس بیا یا د رجب په 15 د زبرګې په 15 او یا د شوقدر په 15 اختلاف پکې شته بیا تحویل راغلی دی قبله بدله شوې ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په مدینه منوره کې یو ښځه وه د هغې زوی وفات شوی ثابت ابن قیس. نو نبی علیہ السلام د هغې مور له تعزیت له تلی و عذرخواهي چې تاسو ورته وایئ فاتحه خواني چې مونږ ورته وایو هلته تلی و. نو هلته یو جومات و یو ځای و په هغې کې مونځ کاو مسجد د بنو سلمه ورته وایي دا جومات اوس هم شته اوس ورته مسجد قبلتین وایي دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو د جومات ته ځي نو 2 رکعاته نفل پکې کوي. وادي عقیق ورته وایي دا ډېر برکتي علاقه ده نږدې ورسره بلکل نږدې دې سره د جامعه اسلامیه ده د مدینې منورې اسلامیک یونیورسټي چې ورته وایي او داسې ډېر نږدې ورسره هغه کویم دی کوم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د یهودي نه په بیه اخیستی او مسلمانانو ته وقف کړی هغه کویم ورسره دی بیر عثمان بیر رومم ورته ویل کېږي هغه کویم ورسره خوا کې دی. نو حضور پاک د ماسپښین په مانځه ولاړو بیت المقدس یا بیت المقدس قبله وه هغې ته نبی علیہ السلام مونځ کو صحابه ورپسې و دی کې حکم راغی په مانځه کې دنه فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فول وجوهکم شطرا بس اوس تاسو بیت الله ته مخ کې او نبی علیہ السلام به خدای ته لاس اوچتول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هر وخت به نبی علیہ السلام لاس خدای ته اوچتاو چې یا خدای پاکه مال دا بیت الله واپس قبله کې یا الله دا بیت الله راله واپس قبله کې او اسمان ته به کتل چې وحی به کله راځي کله به جبریل علیہ السلام راځي. نو 2 رکعات بیت المقدس ته کړي او دې کې وحی راله وی مونځ بیت الله ته وکړه باقي 2 رکعاته. نو صحابو ته خو پته وه چې نبی علیہ السلام دعاګانې کوي صحابو ته خو پته وه چې رسول الله مبارک اسمان ته سر مبارک اوچتی نو نبی علیہ السلام په مانځه کې راوګرځېده لکه مثلا چې هغې طرف ته مخي او صفونه هم هغې طرف ته مشرق طرف ته مثلا او نیغ بیت المقدس هغې طرف ته بیت الله اپوزیټ بلکل دی بل طرف ته دی. نو بس صفونه دی خوا شو مخونه یې راوګرځول نبی علیہ السلام په صفونو کې نیغ راغی او دی بل طرف ته ودرېده. دا هغه زمانه وه چې په منځ کې ګرځېدل جایز و دا هغه زمانه وه چې په منځ کې خبرې هم جایز وې دا لومبۍ زمانه وه منځ کې به خلکو یو بل سره خبرې کولې سلام به یې واچو السلام علیکم ورحمت الله نو مانځه کې به خلکو جواب ورکو وعلیکم السلام. منځ کې به یې تپوس وکړه یو سړی به راغی بل نه به یې تپوس وکړه څو رکعاته شوي دي هغه به ورته یا 1 شوي دي یا 2 شوي دي نو په مانځه به ودرېد. نو دې وخت کې منځ کې خبرې هم جایز وې او دې وخت کې په منځ کې ګرځېدل هم جایز شو. وروستو بیا دا آیت نازل شو چې قوموا لله قانتین نو په مانځه کې خبرې هم بند شوې او ګرځېدل هم ورپسې بند شو. نو 2 رکعاته نبی علیہ السلام بیت المقدس ته کړي او 2 رکعاته نبی علیہ السلام او ورسره چې کوم صحابه بیت الله ته وکړل. نو دا 14 میاشتې او تقریبا 3 ورځې راځي ایرونو چې کوم ځای ته د دواړو جهانو مبارک سردار 14 میاشتې یا 18 میاشتې منځو کې او کم د مسلمان قبله د هغې نه برکتي ځای بل شته نشته حقه قبله د مسلمانانو چې دا موږ ورته قبله اول وایو
نو اول څه حقیقي اول نه دی، د هغې نه مخکې رسول الله مبارک بیت الله ته منځ کړی دی، خو دا تحویل چې راغی د هغې نه مخکې بیت المقدس ته 14 میاشتې منځ شوی دی، نو هغه نن د یهودو په قبضه کې ده. نیم کې خپل عبادت خانه جوړه کړې ده او باقي نیم کې د مسلمانانو ده، خو د هغوی خوښه دیوالې پکې والې چې کوم مسلمان پرېږدي او کوم مسلمان نه پرېږدي. نو نن پکې ستا د امریکې صدر ټرمپ اعلان یې وکړه اوسه پورې دا د بیت المقدس ښار دا ګوریاد ساته، دا د اقوام متحده قانون دی. خو زه افسوس دا کوم که مسلمان ګولي ده خلاصه کړي که نه ګولي ده، نو اقوام متحده ورپسې رامنډه کړي ورته وي ګولي ده دې ولې خلاصه کړه. نو دیم وی پلارم وله وی رورم وله وی قومم وله وی کلیم وله وی وطنم وله تباه کړي. تا ولې ګولي ده خلاصه کړه؟ تا پټاخه ولې خلاصه کړه؟ او که امریکانې او عیسائی بمونه هم خلاص کړي که نه نو هغه ته غږ نشي کولی. دا لوی مصیبت دی. قانون دا دی د اقوام متحده بین الملل او د دنیا قانون دا دی انټرنیشنل چې کومه متنازع علاقه نو په هغې کې یو ملک دارالخلافه نشي جوړولی، پایتخت او دارالخلافه په هغې کې بلکل نشي جوړولی. دا ستا متنازع ده، خو د مسلمان ده او تا په زور نیولې ده. مسلمان وایي زما او ته وایې زما، نو په اقوام متحده قانون دا دی چې دې کې دارالخلافه نشي جوړولی. قانون دا دی چې په دې کې به د بار ملک سفارتخانه نه جوړېږي. بس ټیک ده چې کم زورور شو د هغه ده په زور نیولې شوې ده، لیکن د قانون خلاف ورزي وکړله ټرمپ د امریکې صدر او اعلان یې وکړه چې نه یهودیان دې هم دلته دارالخلافه جوړه کړي چې دا بس د هغوی قوي شي. بس دارالخلافه جوړه شوه لکه اسلام آباد غوندې، خو قوي شو که او خپله اعلان یې وکړه چې زما کومه سفارتخانه ده دا دې ملته جوړه شي. مسلمانانو دا ظلم دی که نه دی ظلم؟ دا زیاتې دی که نه دی زیاتې؟ نن په ټوله دنیا کې د هغې دپاره مظاهرې شروع دي. اور یې وکه نه اور یه خدای ستا بیخ وباسه. ته خو په امریکا کې ستا ملک خو امریکا ده، ته خو د اسرائیل وزیر اعظم او صدر نه، تا دې سره څه کار دی؟ هغه کار وکړه چې د مسلمان او د یهودو په منځ کې جنګ جوړ نه شي، نو جنګ دې جوړ کړه، نفرت دې جوړ کړه، مسلمان ته بیا تیلې وواو. زمارونو دا ولې دا ظلم کېږي مسلمان سره؟ دا په یمن کې او دا په شام کې او دا په فلسطین کې او دا په برما کې او دا په کشمیر کې او دا په مختلفو ملکونو کې نن د مسلمان په سر دا اور ولې بل دی؟ دا ولې؟ موږ دعا ته ناست یو، موږ به دعاګانې کوو، موږ مظاهرو ته ناست یو، موږ په سړک چغې وو، موږ جلسو جلوسونو ته ناست یو، موږ په جلوسونه کوو. اب هم وایي دا ولې؟ دا مسلمان خپل رب ته شا کړې ده، مسلمان خپل رب ته شا کړې ده، هغه سزا مونږ ته میلاویږي. مونږ خپل قومي وحدت پرېښی دی، مونږ خپل منځ کې 50 ډلې شوي یو، مونږ خپل منځ کې 50 ډلې جوړې شوي دي او اختلافات هم جوړ کړي په خپل منځ کې. ملي وحدت قومي وحدت مو پرېښی دی، مونږ خدای ته شا کړې ده، مونږ بربند شوي یو، زمونږ خویندې بربندې شوي دي، زمونږ لوڼه بربندې شوې، زمونږ میندې بربندې شوې، مونږ بورقې وغورځولې، مونږ صادرونه وغورځول، مونږ لوپټې په سر کړې، لوپټې هم بیا وغورځولې، سر تور سرې شوې زمونږ پیغلې، بیا د هغې نه پس هم کمیسونه پیغله وغورځول، بنینونه یې واچول، هغې نه پسې پرتوګونه وغورځول، پتلونونه یې واچول، کمیسونه چې چاچولې دي نو لستوڼې ورسره نشته، او پرتوګ چې لاندې نیمې خپې ورسره لاندې ښکاري. رښتیا ویم که دروغ ویم؟ نو په دې الله خفه دی که نه؟ الله خفه شو. نو قانون دا دی چې زما بچی او پردی بچی په جګړه شي، نو هوښیار سړی هغه دی چې پردي بچي له ډب نه ورکوي. چا له ډب ورکوي؟ خپل نه ورکوي. نو مسلمان د الله خپل دی، د له ډب ورکوي، دی خپل دی، دی خپل بنده دی، ایم بندگان دام خو دی خپل دی، دی مسلمان دی، نو سپېړه دی له ورکوي، دی له سپېړه ورکوي. ولې داسې کوې؟ ولې بربند شوې؟ ولې دې خور بربنډه کړه؟ ولې دې ښځه بربنډه کړه؟ ولې د خدای رحم بند شو؟
کلم چې د انسان د حیا ختم شي د ښځې د خدای رحم بند شي د رحمت فرشتې بند شي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود کله اور ته غورځو نمرود اخو یې داسې اور جوړ کړ داسې اور چې د هغې د پاسه مرغۍ پر نه شو والی دومره خطرناک اورو. نو دوی خو به خشاکونه راوړل او په اور کې اچول او غرغنډې روانې دي. نو چې کله ابراهیم علیه السلام بیا ورغورځو نو لکه سوچ راغی چې خدایا دا به ورغورځوي اوس څوک اخو دومره تیز اور دی چې دې تیز اور ته موږ دې نږدې کېدی نه شو دې به څنګه ورغورځو. نو شیطان ورته چلو خو شیطان د دوزخ ټالونه لیدي دي هغه چلې ورته وخو نو ورته یو ټال جوړ کې او په هغه ټال کې به دی کېنوې او ټال له به جوټه ورکې جوټه. نو چې کله ټال د دې اور دې میسته شي نو ټال پړې به پرې کې زنځیر به پرې کې بره نه به وخېجوې نو دی به د اور دې میسته ورغورځېږي. نو ابراهیم علیه السلام نه هغې راوسته او په ټال باندې کېنه. نو چې څنګه کېنو او ټال اوچتې ټال نه اوچتېږي دوی زور لګوي چې ټال اوچت کړو ټال فرشتو نیولی دی هغې یې نه پرېږدي. نو شیطان والا راغی وی چل درته ښیم ورشه پیغلې جینکۍ راولې او سرونه یې سر تور کې او دې ټال سره یې ودروې. بس هغې وی دا خو اسانه خبره ده جینکۍ یوازې راتلل نه دي ګډې به یې کو. پیغلې جینکۍ راوستې د سرونو نه یې وله څادرونه او لوپټې لرې کړې او د ټال سره یې ودرولې چې ټال یې څنګ اړق او ټال په حرکت کې شو. ولې ځکه د رحمت فرشتې لاړې ختمې شي. دا چې ابراهیم علیه السلام سره مدد کی دا کمې فرشتې دي دا خو د رحم فرشتې دي. دا لاړې نو ټال سپک شو نو دیکې ورکړه نو ابراهیم علیه السلام یې د اور میاسته ورغورځو. دا ټیک ده چې الله د هغې حفاظت په هغه اور کې موږ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم د اور ګرموالی خو د الله په قبضه کې دی. نو الله اور ته وی ګورې پام کوه یخ شه یخ خو داسې یخ هم نه چې ابراهیم علیه السلام له تکلیف ورکې سلاما معتدل شه معتدل چې د له تکلیف ورنه کړي د کې محفوظ پروتي. نو رونو چې کله زمونږ خویندې زمونږ لوڼه او زمونږ میندې بربنډې شو سرتور سرې شوې نو د رحمت فرشتې به یې که تښتي به او چې د رحمت فرشتې لاړې شي نو ځمکه خو بې فرشتو نه خالي کېږي اخو خامخا فرشتې به راځي. نو چې د رحم نی نو کمې فرشتې به راځي د غضب. دقیقه مسله ده. مولانا صاحب مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمت الله علیه الله دې په قبر انوار نازل کی هغه تللی بیت المقدس ته علما تللی دي بیت المقدس ته هغه زمانه کې چې لا یهودیانو نو نیولې لا د مسلمان په قبضه کې خو پکېږه ما مونږ خو دعاګانې کوو لیکن مونږ وایو چې الله به رحم کوي خو ته خو هم خدای خوشحاله کا کنه ته ولې الله خفه کې نو په لاره تېرېدمه الله اکبر د بیت المقدس په ښار کې په لاره تېرېدمه نو یو دکاندار را پسې اواز وکړه چې ای سیکا یا سیخ اواز یې وکړو ای سیکا یو ځل اواز وکړو وی خندل دوباره اواز وکړو وی خندل را پورې درې باره اواز وکړه را پورې وخندل ما پټکې والې و ما ګیره وه نو وی خپه شومه نو ورله مغه دکاندار ته یو نوجوان هلک ما وی ما ته دا سیک ولې وی ولې ته سیک نه څه مې چې تا ما کې څه د سیک ولیدل وی چې پټکې دې م والې دي لکه سیکانو غوندې و ګیره دې م پرېښې ده وی ما ورسره باس شروع کو ما وی تاسو بچی د چا یې مسلمان یې که کافر یې دکاندار ته وی نه مسلمان یې ما وی تاسو صحابو بچی یې تاسو د چا بچی یې بیت المقدس بیا د رسول الله مبارک نه پس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې فتح شوی دی او چا فتح کو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ابو عبیده فتح کو بیت المقدس خار
د عیسایانو نه او چې څنګه فتح کو بیت المقدس نو عمر صاحب زم د بیت المقدس لزما لویه قافله روانه شوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د صحابه سره دي دا ځان لا عجیبه واقع ده چې دی په لاره تلل نو څاروي کم اوس خلک ډېرو نو په دوو کسو یو څاروی په دوو کسو یو څاروی دی نو دا عمر صاحب سره یو غلامو نو دو په دو باندې یو څاروی دی ورسره نو څه موده به عمر په اوښ باندې سورو او هغې غلام به پړي نیولی نو چې هغه ټیم به پوره شو نو عمر کوزېده او غلام ته ویل زما نمبر دی بره خیجه غلام وی صاحب دا چېرته کیدی شي تو خو امیر المؤمنین تا نه خو ټوله دنیا رپیږي په هیبت کې دا داسې نه کیږي بس ما به پړي نیولي زه به ګزاره کوم ځم به ته به بره ناستې هغه وی قیامت پر ورځ به څه کوم د خدای دربار کې به څه کوم ته به پیاده لري مدینې نه ما بوځې تر شامه پورې خیجه بره دې ته امیر المؤمنین وی دغه مسلمانان ګټې کولی شي دا مسلمانانو له خدای فتح او نصرتونه او کامیابی ورکوي زمونږ د غلو له نه د ډاکوانو له نه دا زمونږ دا خو غله او ډاکوان دي ګټې دې له خدای ورکوي نو غلام به چې نمبر راغی نو پړی به ونیو عمر صاحب به بره وخت او چې کله به د عمر صاحب نمبر راغی نو غلام به بره وخت او پړی به حضرت عمر فاروق نیولی غلام بره نو چې کله عجیبه دا وه چې کله د ښار ته داخلیږي که نه مصر ته لا داخلیږي هغه شام لا وروسته دی چې کله د ښار ته داخلیږي دغلته کې نمبر د عمر د پړي د نیو راځي غلام ورته صاحب ښار ته داخلیږي دنیا خلک استقبال لراوته دی دنیا استقبال لراوته ده نو چې زه بره ناست یم او تا پړي نیولي شرم نه دی خلق بس وی عمر وینا انصاف نه بکارل بره خیجه ټولو خلکو مینتونه ورته وکړل صاحب داسې نه کېږي وی بس په آرام کښېنه علما د پخوانو کتابونو راغلي دي کتابونو ته ګوري د عمر خو یو دبدبه وه یو لویه جذبه ده عمر تم ګوري کتاب تم ملګرو ته وی دا امیر المؤمنین نه دی چې دا بره ناست دی دا نه دی تاسو وایئ چې په پلان کې اس باندې سور دی او مخکې اوښ باندې سور دی دا امیر المؤمنین والله که دی مونږ کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کوم صفتونه دي په دې لږ کې نشته هغې ورته چې پړي نیولې دا وګورئ پړي نیولې دا وګورئ وایي ده کې دا صفتونه نشته خو دا خو غلام دی دا خو پړي نیولې دی وایي دا غلام نه دی دا امیر المؤمنین دی نو چې په ښار وردن نه شو نو هغې ورته جینکۍ رایستی وی او ورته وی چې له سامانونه په لوښو کې واچوئ او د مسلمانانو په دې لښکر کې وردن نه شئ وردن نه شئ د په دې بهانه چې موږ په تاسو سامان خرڅو ګولۍ خرڅو دې زمانه کې مثلا بل شی خرڅو نو دی به نظرونه په تاسو لګېږي او که دنه نور څه مطالبه کوي نو پوره کوئ چې دا مسلمان برباد کو ورې عموما چې کافر مسلمان نیولې دی په دقې را نیولې دی د مسلمان د نیوکو طریقه دقه ده وردن نه شی په دې فوج کې جازارونه بربند کې خلک هم ښکلې د هغې علاقې خشته دی او که نور څه مطالبه کوي مې منئ الله عمر صاحب یو خوش آواز تاوی وی د قرآن شریف د آیت تلاوت وکړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمان ته اعلان وکړه چې نظر ښکته کا او د خپل اندامونو حفاظت وکړه او مسلمانو ښځو ته مو وایه الله وایي چې نظر ښکته کا او د خپلو اندامونو حفاظت وکړه هغه قاري لګیا دی تلاوت کوي او صحابو سرونه ښکته کړل یوې ښځې ته هم نیغ نه ګوري یو ښځې ته نظر قدر یې ونه کړ دا مسلمانانو ګټې دې خلکو کړي دي نن خو په موږ پسې بربنډتوب کور ته رادن نه که که نه پخوا به خلک سینما له پېښور ته تلل فلم له به پېښور ته تلل اوس په برستن کې دننه فلم ګوره او چې کم نمبر فلم ګورې نه ګوره هلکه بلیو پرنټ غږېږي په پېښور کې موږ هم چغې والې تا به هم چغې والې بلیو پرنټ دی او بربنډ تصویر دی او دا دی او دا دی دا دی دا دی نن د کوټې د 1200 کالو ماشوم هم په بړستن کې دننه بلیو پرنټ ګوري
نن به اتو کالو د شپږو کالو ماشوم لم تا 22 موبایل اغشتی دی او په بلستان کې دننه پروت دی او بربنډه جینۍ ورته ګډېږي دروغ وایم که رښتیا وایم وایه دې قوم سره به خدای مدد وکړي ما له دا سترګې خدای دې له راکړې دي ما له دا غوږونه خدای دې له راکړې دي ما له دا زړه خدای دې له راکړې دی ما له دا اندامونه خدای دې له راکړې دي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وی د مور د ګېډې نه مې راوویستی هېڅ نه وی خبر وجعل لکم السمع غوږ مې درکړ والابصار سترګې مې درکړ والافئده زړه مې درکړ لعلکم تشکرون چې د دې نعمتونو قدر وکړئ او مفسرین لیکي وی د سترګو قدر دا د شکریه دا د چې ته پې نیکو ته وګورې ګناه ته پې نه ګورې دا د سترګو ناشکري دې وکړه کوم مقصد له چې خدای اندام پیدا کړه هغه مقصد ته والی وی دی شکر دی د غوږ شکر دا دی چې ته پې نیکي واورې ته پې ګناه په موبایل نه اورې د سترګو شکر دا دی چې ته پې نیکۍ ته وګورې بربنډ جینۍ ته نه نو مونږ ګړی په ګړی رب خفه کړ ګړی په ګړی م رب خفه کړ مونږ خفه که زمونږ خویندو خفه که زنانو له مونږ دا غټې غټې موبایل اخیستې دي نو چې ته پې ګن ګورې خدای ته وګوره دی به پې ګوري که به پې نه ګوري هغوی په بیت الله ګوري هغوی به هم پې ګوري که ته ګورې به هم پې ګوري که نه نو زنانه او نارینه راکوټې او لوی ټول په ګناه سر دي ټول د سترګو ګناه کې دي ټول د غوږونو ګناه کې دي نو رب به کوم ځای نه رحم وکړي په غم اخته کړی دی امت نن په ګند اخته دی نن امت په مصیبت اخته دی واړه ماشومان د تعلیم نه ووتل موبایل د سکول واړه د موبایل نه د تعلیم نه ووتل موبایل بابو سره په دفتر کې موبایل د سکول استاد سره موبایل ډرایور سره موبایل مولا سره موبایل طالب سره موبایل شیخ صاحب سره موبایل پټکی والا صاحب سره موبایل ګیرخریلی سره موبایل او ټول دغه موبایلونو ته ګوري هېڅ هم نشته خبره ختم هلته داسې نشته په بار ملکونو کې هغوی بیا هم ګزاره کوي ما ته مخکې ورځو کې انګلینډ نه یو سړي تلیفون وکړو مسلې تپوس یې کو نو چې مسلې جواب مې وله ورکړي جي یو مسله بل هم ده خوا به راته بیا بل وخت ټلیفون وکړم مې وایه خیر زه فارغ یم وی نه جي زما ډیوټي شروع کېږي زما سټور کې پرایویټ سټور کې ډیوټي شروع کېږي ور روان یم نو مې ولې ډیوټی وي ډیوټی دوران کې په موږ باندې موبایل بند دی موبایل به نه استعمال مکمل به بند دی نو هغوی خو ډیوټی کې نه استعمالی او تا ته وي استعمالوه الله اکبر نو موږ جاړو نن نو هغه ورته وایي یو هغه وختو چې هغوی کوشش کو ستا په مسلمان په مصر کې او په شام بیت المقدس په ښار کې چې جنکۍ ور ګډې کې هغه وخت چې سرونه یې ښکته کړل ښځو ته یې ونه کتل یا ورته څه وایي نو ډاکټر صاحب وایي ما ورته وایي چې بچې مسلمان یې وي او افسوس د چا بچي یې تاسو خو د صحابو بچي یې تاسو خو د تابعینو اولاد یې او نن تا ته پته نشته چې ګیره د چا نښه ده تا ته پلار نو ویلې چې ګیره د مسلمان نښه ده تا ته نیکه نو ویلې چې ګیره د مسلمان نښه ده تا ته پلار نیکه نو ویلې چې پټکې پیغمبر په سر کړی دی وی نور دکانداران هم راغونډ شو هغه هلک یې ملامته کړه چې دا ته څه کې یاره وایي ما ته خو پته نه لګي خو مونږ وی ګیرې والا چې وي نو ابسي کینو پټکي والا چې نو ابسي کینو دا حل اوس په دغه خلکو به عذاب د خدای راځي که به نه راځي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله وی عزت تا نه خرابوم تر څو چې ته ځان په خپله خراب نه کې تا زه نه خرابوم تر څو چې ته ځان په خپله خراب نه کې نو نن موږ دین پرېښی د دین کار هم پرېښی دی هلکه رښتیا ویم که غلطه ویم دین مو پرېښی د دین کار مو پرېښی دی نو بس خدای خفه دی که نو خدای به مې خامخا وایي خدای به مې خامخا خفه کوي دغه حالت دی اوس جومات ته چې مانځلی ځم د بیت المقدس څنګه وه عالم لیکي وی نږدې مې کمره واغېسته د بیت المقدس جومات سره چې ما وی چې دا خو به ډېره دنیا د جومات ته راځي نو نږدې کمره لمه چې دغوندې په اسانه زر لومبي صف ته ور ورسم وی سار وختي پاسېدم چې ورغلم د جومات دروازه بنده ده
بنده د ما وي زه شکر دی که خیري کار وشو چې دروازه سینګ کولاویږي نو لومبې به زه ورننوځم چې په لومبي صف کې امام پسې ځای ونیسم وی سات تیرېده رڼا ورو لګېده خدای پاکه لار مې غلط تک لکه سینګ چا نه مې تپوس وکړو چې د جومات کومه دروازه کولاویږي وی همدا دلته ودرېږه اوس په امام راشي وی ولاړم دی کې موټر راغی هغه ودرول ته کار پارکینګ د موټرو ځای و کې ودرو او یو سړی ترې راکوي شو ګیرې هم نشته او برېت هم نشته پتلون کې دی شارټ پتلون او بنین کې دی او سګرټ یې په خوله کې دی هغه راکاږي او چابیان یې راوستې دروازه یې کوله وکړه او ما ته هم نیغ نیغ وکتل وی دی مخکې دی زه ورپسې شم خدایه پاکه د بیت المقدس د جومات خادم ته ګوره او دی شکل او سګرټ وی چې څنګه دا نه چې جومات کې سګرټ راښکه ما وی خادم بی وی چې څنګه ورغی وی هغه سګرټ د پاره لوښي پراتو په جومات کې سګرټ او بورې هغه لوښي نه هغې سګرټ کېښود او لوډسپیکر له ټک ورکه بانګ یې شروع خدای پاکه ما خو دا د جومات خادم دی دا خو بانګي دی مؤذن دی الجیبه دا وه چې سګرټ نه به یو کش راښکه او یو به الله اکبر وی سګرټ هم خلاص شو بانګ هم خلاص شو پریشان خدای د دې بیت المقدس د جومات دا خادم دا مؤذن لږ ساعت پس امام صاحب راغی امام صاحب چې راغی ما خو نه پېژن چې امام دی مې دا به مقتدي اوس سړی راغی او ګیره برېت یې خریري دی پتلون یې چولی دی او ټی یې مخ یې ویزانده ده او صاحبه سونا مونا دی او هغه سره هم سګرټ دی چې راغی په مصلور مخکې شو هغه امام و هغه ته ځان له د سګرټو لوښې پروت و په هغې کې سګرټ کېښوده قسم ده چې وي د سپونو مخکې د سګرټو د بوري لوښي پراتو ته به یې اجره ده وی په درې مونځ وکړه یو هغه امام او دغه مؤذن او یو زه چې هوټل ته لاړم بیره راله چای راوړه ناشته راوړه بیره ما ته نیغ ګورې یهودي خو نه خدایا که زه یم چې نه مسله خلاصه شوه که یم چې یم نو دا خو زه خو کافر شوم ما ته یهودي خو نه میں تا په څوک پېژندم وی یهودیان هم ګیري دي ستا هم ګیره ده د یهودیانو هم پټکې دی او تا هم پټکې والی دی ما وی خدای وباسه مې د دې ښار نه هر کله چې د خدای عذاب راتلو والا راغی پې عذاب دا ولې مونږ په خپله مونږ د خدای نه ګیلې کوو خدای نه ګیلې مه کوئ د خدای نه ګیلې ته چې دریاب ته ور ودانګې او لامبو دله نه درځي او بیا هم د خدای نه ګیلې کوې خدای ډوب دې کړم د بره څلورم چت نه راودانګې په پوخ پرش او بیا هم وایې خدایه مړ دې کړم مونږ په خپله خراب یو مونږ ښځې بربنډې کړې لوڼې بربنډې کړې مونږ ماشومانو له غټې غټې موبایلې په لاس کې ورکړې مونږ خدای ته شا کړه جومات ته مې شا کړه مونږ د خدای دین ته شا کړه رښتیا ووایې د قرآن او د حدیثو علم څومره خلک په خپلو بچو کوي او د دنیا څوک کوي سهار وختي ماښامه پورې چې دا سوزکي او دا بسونه ډک چلیږي او دا پرایویټ موټر او سوزکي ډک چلیږي دا مدرسو ته دا واړه وړي که دا سکول او کالج ته وړي نو سکول کالج خو زه ورته بد نه وایم موږ هم پکې سبق ویلی زموږ بچي هم پکې وایي خو څه ناسته د بورې بویه څه خو بویه که نه نو چې دوه بچي دي نو یوه خوا ولېږه نو یو مدرسې ته م ولېږه که نه چې درې بچي دي نو زه دوه دي خیر دی سکول کالج ته ولېږه نو یو خو مدرسې ته ولېږه قرآن خو هم د خدای کتاب دی هم زده کول غواړي که نه نو حدیث خو هم د پیغمبر مبارک خبرې دي نو دا هم زده کول پکار دي که نه نو دنیا خو ضروري ده مونږ خو ته انکار نه دی کړی ډاکټر هم زوی جوړ کا ضروري دی انجینیر هم زوی کا ضروري دی د سکول افسر هم ته جوړ کا ضروري دی نه بغیر ژوند نه تېرېږي لیکن قرآن هم ضروري دی که نه د پیغمبر مبارک حدیث هم ضروري دی که نه دین هم ضروري دی که نه هغې له هم څه عیسا ورکه که نه نو مونږ سهار نه ماسخوتنه پورې ټول په دنیا پسې منډئ جماعت له څونه وخت ورکې خدای له څونه وخت ورکې پیغمبر له څونه ورکې او چې څوک ته د دین خبرې کوي هغه کې کنځل کوي هم نه پرېږدي مدرسو پسې هم کنځل کوي نو ګیرې پسې هم کنځل کوي نو پټکي پسې هم کنځل کوي نو که څوک د دین خبرې کوي نو هغه تا څه مصالحې سړې کړې مړه دکې لګي دي څه چې مونږ ته وایي یا خدای پاک دا په خپله خراب سړی دی او مونږ ته وایي سم شی د په خپله دا چل کوي د ټیک شو زه په خپله هم خراب یم مثلا نو تا ته خو مې دوره دین خبرې وکړې که نه زه خو ځان ته مورم او تا ته مورم نو ما دې خدای سم کي تا دې خدای سم کي
مثبت سوچ نشته منفي سوچ بلکې خبرې راوښکل مدرسو پسې پټکي پسې دین پسې خبرې خلک کم خوا رسېدل مولیان خلک کم خوا بوځي ملا د خیرت ښه کوي ملا یې د پیغمبر په لاره بوځي ملا یې د قیامت تر ورځې خشته ژوند جوړول غواړي ملا یې د قبر د عذاب نه بچ کوي زه به ډېر ګناهګار یم او تا هم نصیحت کوم که نه تا هم خدای ښه کي ما دې هم خدای ښه کي ځان ته به هم نصیحت کوم مونږ خو دا دعوه نه ده کړې مولیانو چې مونږ د عمر صاحب د زمانې خلک یو نرونو اخیری یو نسخه یو خدای ته مخکې برمنټوب پرېږدی او دا ګندم څیزونه موبایل د خپل بچي ښځې ته وساتئ او خدای ته وجاړئ ګورئ وجاړئ کنې نن کم عذاب چې په برما راغلی دی نو په عامو دی په مولا یوازې نه دی یا په شام کې چې دی یا په یمن کې دی دا عذابونه که رالل والله که ته پاتې شي او دغه لا وروستو خبره ده که زلزلې رالې زلزلې طوفانونه رالل سیلابونه رالل بیا به څه کې جاړې به توبه به نه قبلېږي او یو اخیری نسخه درته وایم چې هغې ته استغفار وایي اټول وایې ښه استغفار وایې د استغفار فایدې څه دي الله پاک قرآن شریف کې فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم نبی علیہ السلام ته وایي چې ته تر څو په دې خلکو کې موجود عذاب به نه راولم د رسول الله مبارک وجود د خدای رحمت وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون چې تر څو دا خلک ما نه بخښنه غواړي په دې به عذاب نه راولم نو رسول الله مبارک وایي یو امان لاړ زه خو دنه لاړم خو بل امان مې پرېښی دی هغې ته استغفار وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دام نه درځي وي یا الله مو بخا یا الله مو بخا سارو ما خام په تسبو یا الله مو بخا خو ګورې بخل دا نه چې ګناه کوي مو بخا ګناه کوي مو بخا ګناه به سره پرېږدي نو استغفار امان دی ښه ټول ملګري دې وخت کې استغفار وایي نفل کوي تسبیح کوي خدای ته جاړئ فریاد وکړئ د مرګ پته نه لګي خپل رب راضي کې رب مه خفه کوئ الله به مونږ نه خفه کوي مونږ رب خفه کړو الله به مونږ خفه کوي دعا وکړئ د دغه بیت المقدس د مسلمانانو دپاره یا الله دغه بیت المقدس د دې کافرو نه آزاد کړي الله دا د ټرمپ ظالم چې دا کومه فیصله کړې ده خدای دې فیصله کې دې ستومانه کې دا فیصله پې واپس واغېستلی کې او خدای دا بیت المقدس د مسلمانانو لاس ته ټول راولي خدای مونږ د ګناه نه پاک کې خدای مونږ او زمونږ بچي ښځې لوڼه د بربنډتوب نه وساتې او خدای زمونږ او زمونږ د زنانه وړو د حیا او د پردې ژوند نصیب کې او الله د آفتونو نه مو ساتې د زلزلو نه مو ساتې خدای د سخو بیمارو نه مو ساتې الله چې کوم بیماران دي ته وله روغ صحتونه او شفا ورکې خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کې خدای د آفتونو نه په دنیا و آخر کې وساتې د خپل عذاب او قهر نه په دنیا و آخر کې په حفاظت او په امان کې وساتې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې او خدای ته رانه راضي شي او زمونږ با یو د دې محلې یو زنانه وفات شوې وه د دې دغوی دي نوید دی مور ابلو دی مونږ جنازه وکړه دعا وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي او الله وارثانو بچو له صبر او اجر ورکړي نور چې څومره مردگان وفات الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او بعضې ملګري دوستان دي زمونږ دغه لرې لرې ځای نه راغلي دي الله ټولو له اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي خوشحالۍ ورکړي په یو یو قدم ولا اجر ورکړي